ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو، نن یوې خاص او زبردستې وظیفې ستاسو په خدمت کې مې حاضره کړې ده. وظیفه انتهایی آسانه ده او د هر غم او پریشانۍ نه د بچ کېدو یو عمل دی. او محترم مسلمانانو، دې سره به الله جل شانه ستاسو هر رنګ حاجت او مقصد پوره کی. صرف په خپل تندي به لاس کېدی او دا وظیفه یو وارې وکئ ان شاء الله، او دغه تندی په لاس باندې راکاږئ، دغه لاس په تندي باندې راکاږئ ان شاء الله چې الله جل شانه نه څه غواړئ، ستا کم حاجت وي، ستا کم مقصد وي، ستا کم غم او پریشانی وي، نو غمونو او پریشانو ختمولو والا څوک دی؟ الله جل شانه دی. مشکل کوشا و مشکل کوشا و حاجت روا څوک دی؟ الله جل شانه دی. نو محترمو، دا یو داسې کلمه ده چې د الله تعالی نومونه پکې دي، نو انشاء الله چې الله تعالی ورسره ستاسو هر قسم غم او پریشانی ختمه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو عزتمندو مسلمانانو رونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې به الله جل شانه مو د زړه مرادونه، حاجتونه، مقصدونه او هر جایز خواهشات پوره کا، او الله تعالی د تمام مسافرو تمام حاجتونه پوره کی. هغه مسافر کو په هر وطن کې ژوند کوي، کو پاکستان کې دی، کو په هر ملکونو کې دی، الله تعالی دې خپل میاندو ته، خپل بیانو ته په خیر عافیت سره راوستل کی. محترم، موږ تاسو له کومه وظیفه درکو، هغه د زړه نه درکو، او ان شاء الله یو وظیفه چې د زړه نه وي، یو وظیفه چې هغه مستند وظیفه وي، نو ان شاء الله د هغې فضیلت هم هغه مستند وي، او هغې د هر غم او پریشانی نه به الله تعالی ورسره بچ کوي. نن چې زموږ دا کومه وظیفه ده، نو دا هم د ټولو پریشانو د ختمېدو او د حاجتونو پوره کېدو دپاره ده. محترمو، دا خبره په ذهن کې یاد وساتئ چې هر کله انسان ګناه کوي، په زړه باندې تور داغ لګي، بیا ګناه کوي، په زړه باندې تور داغ لګي، خو چې هر کله د ګناهونو نه توبه ونه باسي، د ګناه د پاسه ګناه کوي، زړه تک تور شي، په دغه زړه باندې بیا رحم نه کیږي، دغه زړه دین ته نه مایله کیږي، دغه زړه جومات ته نه مایله کیږي، دې زړه مسلمانانو د تک تور شي، او د په زړه کې رحم پاتې نشي، د په سترګو کې لونوالی پاتې نشي، د زړه چې دی دا هغه وچ شي، مسلمانانو سترګې وچې پاتې شي. نو هر کله چې تاسو ګناهونه پرېښودل، نو خود به الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کوي، ستاسو مقاصد به اسانوي، تاسو ته الله تعالی هغه لارې کولاوهي په هر اعتبار سره. او دویمه خبره دا ده چې نن ټول مسلمانان مونځ کوي، خو اول خو مونځ نه کوي، بازارونه ډک دي، تاسو وګورئ، تورسرې زنانه په بازارونو کې ګرځي، هغه هلکان هم په بازارونو کې ګرځي، که هر ځای کې بازار دی، نو داسې ډک دی چې یو بل سره لګي. دا خلک محترمو خپل ځانونه دې ګناهونه نه رابند کوي، الله تعالی د رضا دپاره په خپلو ځانونو، په خپلو بچیانو، په خپلو بیبیانو، په خپلو ورونو باندې خویندو باندې رحم وکئ، دا د دغه مختلف قسمه بازارونو نه رامنع کوي. محترمو، سر بدله زه خوږو مرازی نن دا وظیفه ښیمه، انشاءالله چې دې سره به الله تعالی ستاسو هر قسم مقصد او پوره کی. دا به د هر فرض مونږ نه پس 15 وارې وي، سحر مونږ نه پس، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن 15 مونځونه دي، دا به ورځ کې 15 وارې راځي، خو د هر فرض مونږ نه پس به دا کلمه 15 وارې وایي. صحیح شوه؟ او په خپل تندي باندې به لاس ږدي، او دغه کلمه بیا الله جل شانه سیټ ته پوکوي، یعنی چې کله تا په تندي لاس کېښودو، دا کلمه دې وویله، دا وظیفه زه درته ښایمه، نو بیا به اسمان سیټ ته رسي وګورئ، او اسمان سیټ ته به رسي ورفوک وهئ، او دا به الله تعالی ته سوال وکړي چې الله تعالی مانه غم او پریشانی مانه مالک الله لرې کړي. وظیفه دا ده محترمو، دا ما خو ته د 3 ټکي په دې سکرین باندې لیکلي، خو چونکې نه راتله غټه ده، نو دا باقي الفاظ به راته اوس په سکرین تاسو ته انشاءالله ښکارېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم. اللهم اذهب عني الهم والحزن وعن اهل السنة.
صحیح شو. معنی دا ده الله ستا په نوم باندې شروع کوم چې ستا د ذات نه علاوه معبود بل نشته او ته رحمان او رحیم ذاتي. ای الله زمانه او زما د اهل سنتو نه یعنی ټول امت نه غم لرې کې مالک الله. نو انشاءالله دی که د غم ټکی پکې رالی نو چې غم تاسو نه لرې شو نو حاجت په دې خامخا پوره کیږي. او چې غم نه لرې په سر باندې درد وي، د بچو پریشانیانې دي، د خویاندو پریشانیانې دي، د چا د واده مسله ده. نن سبا امت ټول گرفتار دی په پریشانو کې. د هغې اصل وجه دا د مسلمانانو چې یو خو امت خپل کار پرېښودی دی. د امت کم کار دی؟ امت څه دپاره الله تعالی را لیږلی؟ دا اخیری امت ولې فضیلت په قرآن کې الله تعالی بیان کړی دی؟ نو دا اصل کار دوی پرېښی دی. بل دا موږ سنت طریقې پرېښودې دي محترمو. نن زموږ د کورونو نه جنازې د سنتو ووتلی، زموږ د کورونو نه هغه د رواجونو اډې سازش وي. د دې وجې نه په انسان باندې مصیبتونه وي. الله تعالی مو د هر قسم مصیبتونو تکلیفونو نه وساته. الله تعالی مو د زړه ټول جایز خواهشات پوره که او الله جل شانه مو د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شه. محترمو انشاءالله تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. غایب چې د غایب دپاره کومه دعا کوي رب کریم پوره کوي. او داسې یو ورځ به راشي انشاءالله چې کومه دعا تاسو ما ته کوئ زه تاسو ته کوم د الله د رضا دپاره. دغه دعاګانې به انشاءالله د قیامت کومه سخته ورځ چې د محترمو په هغې ورځ باندې به الله جل شانه د دعا غوښتونکو ته دومره ارڅه ورکي چې موږ به حق حیرانو چې مالک الله دا د څه په بدله کې دا دونه انعامات د الله جل شانه د سیړه به اواز کیږي چې ای زما بنده تا فلانکي ورځ باندې فلانکی دعا غوښتې وه، د فلانکي انسان دپاره دې غوښتې وه، د فلانکي حاجت دپاره دې غوښتې وه، هغه ما نو پوره کړی د څه وجې نه، یا د هغې په بدل کې مې دله بل نعمت درکړی یا د هغې په بدل کې مې نه بل مصیبت لرې کړی. نن ای محترم مسلمانه راشه ستا هغه دعاګانې ما ټول په ټوله قبولې کړي دي او دغه د هغې انعام او بدله او جزا ده. نو محترمو انشاءالله بیا به دغه انسان افسوس کوي چې کاش زما یوه دعا الله تعالی نه وی قبوله کړی. لہذا الله تعالی نه دوه دعاګانې ډېر په خصوصیت سره غواړئ. یو دا چې الله تعالی موږ له دنیا او د آخرت خیرونه راکه، دا دعا خامخا غواړئ. د دنیا او د آخرت خیرونه راکه او د دنیا او د آخرت د غمونو نه مو ساته. دویمه دا دعا چې ډېره اهم او ضروري ده چې مالک الله زمونږ اخره خاتمه په ایمان باندې کې. اخره خاتمه چې د چا په ایمان شوه دا انسان کامیاب شو. ډېر خلک داسې وي دینداره وي اخره کې ایمان خراب شي. محترمو نو کوم انسان چې دا دعا غواړي انشاءالله هغه له الله تعالی ایمان او اخره خاتمه په خیر کیږي. الله تعالی مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیره.